بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. صم دا منافقان کان دی، بکمن چاڑاگان دی، عمیون لاند دی، فهم لا یرجعون پس دین واپس کیگی. او کصیبن یا مثال دی پشان دباران دے، من السمائی چیز آسمان دا طرف نوی، فیہ ظلمات پدا باران کی تیریوی، ورعد او گلزاروی، وبرق او بریخناوی، یجعلون اصابعهم دیگ دیگ گوتی خپلی، فی آذانهم پغوگن خپلو کی، من الصواعق د وجه د تندرونونا، حذر الموت د یری د مرگنا، والله محیط او اللہ تعالی احاطہ کونکی دے، بالکافرین پکافرانو. یکاد البرقو نزدیوی دغ بریخنا، یخطف ابصارهم چی اتختوی نظرون ددوی، کلما اضاء کلا چی روحانکی دا بریخنا، لهم دیتا مشو فیہ روان شدی پائی کے، وَإِذَا أَظْلَمَ او کلا چی تیارکی، علیہم پدوی باندے، قامو دی ادریگی. ولو شاء اللہ او کچر غختوی اللہ تعالی، لذہبا خامہا بوتلی بیوی، بسمعهم غگون ددی، وابصارهم او استرگی ددی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر فہر یو چیز باندې قادر دے. د منافقانو او داعی د صفتونو ذکر وشو. داعی نه پس د خبرې د ښه واضحه کولو دپاره د منافقانو یو مثال بیان شو او یو مثال مسیح ذکر کی. د دې تشبیه او یو مثال ذکر کی چې د دې منافقانو مثال د هغه انسان دی چې هغه په غوږونو باندې کوڼ وي او په سترګو باندې ړوند وي او په خوله باندې چاړه او ګونګي وي. د داسې انسان به څه حالې دی به څنګه پویه کې او دته به د خپله خبره څنګه ورسې چې یو انسان په سترګو باندې ویني نه، په خوله باندې وینا نشي کولی او په غوږونو باندې هم معذوره دی. د داسې انسان به څه حال وي؟ نو دارنګه د منافقانو د خپل نفاق او د کفر او د شرارتونو د وجنه د زړه لارې هم بندې کړي دي، غوږونه هم بند کړي دي، سترګې هم بندې کړي دي او خوله هم بنده کړې ده. نو د دې حق ته واپس کېدل او ایمان ته واپس کېدل ګران او ناممکن دي. او د دې منافقانو یو بل مثال ورکي. یو مخکې مثال ذکر شو، دویم مثال داسې دی چې لکه یو شپه وي او تیاره وي او په دغه شپه کې وریځې وي او باران او طوفان وي او دا طوفان هم د څلورو طرفونو نه وي او په دې کې یو انسان گیر شي. نو هغه دا نقشه مخې ته کړي چې د دې انسان به څه حال وي چې په صحرا کې او په طوفان کې گیر شوی. انسان ته لاره نه ښکاري چې کله اسمان اوپړه کېږي انسان ویریږي، کلو میدان ورته ښکاره شي یو قدم مخکې والی او چې دې کې ناڅاپه پړک ختم شي
بیا په ځای باندې ودرېږي او بیا په دې کې تندرونه وي او برېښنا وي، نو دا انسان د ده به څه حال وي؟ دقه رنګې حال د دې منافقانو هم دی چې د دې کله اسلام ته رغبت پیدا شي او کله نفرت پیدا شي، کله اړه غواړي چې اسلام ته دې راشم داخل دې شم، په دې کې فایدې دي، او کله چې په اسلام کې قسمه قسم حالات راشي، ازمایښونه راشي، نو بیا ویریږي، نو بیا واپس کفر ته راشي. نو اصل کې د عام منافقانو ذکر دی چې کم مذبذب دي او کم متردد دي، کله وی اسلام ته راځو کله وی نه راځو، نو یریږي مو او ډېم غواړي چې اسلام ته راشو. نو دغه مثال په دې آیت مبارکه کې بیاني. سمن بکمن، سمن جمع د اصم ده. اصم هغه انسان ته وي چې غوږونه مکمل بند وي، د غوږونو د استوري بند وي. په صم کې معنا د انسداد ده، د بندولو. هغه کاڼي چې مکمل کلک او بند وي، نای ته صما ویل کېږي. اشتمال الصما داسې ناسته کول چې انسان ځان مکمل راونغاړي او بند کړي، داسې ناستې نه منع راغلې ده چې دا څادر ځان داسې تو کې چې نه لاس خوځولی شي او نه خپې خوځولی شي، دې ته اشتمال الصما وي. ځکه که انسان راغورځېږي نو ځان نشي بچ کولی، بیا چې ستا لاسونه کولوي نو ځان به بچ کړي. وي داسې ناسته مه کوه چې اشتمال الصما ځان نه مکمل څادر داسې کلک تو کې چې بیا که ناسته په راغورځېږي چې ځان خو کم از کم بچ کولی شي. نو صما کې د بندېدلو معنا ده. اصم هغه انسان چې د هغه غوږونه مکمل بند وي، هغه ته اصم ویل کېږي. نو سمن دی هم سمن دی، اصل کې دوی کاڼه دي په غوږونو باندې، نو غوږونه حروغ دي اورېدل هم کې، نو دی دا هغه کڼو په شانتې دي. هم سمن هم کسمن دی په شان د کڼو دي. عن استماع الحق د حق د اورېدو نه، حق نشي اورېدی. او بکمن، بکمن جمع د ابکم ده. ابکم هغه انسان ته وي چې خبرې هم نشي کولی او په خبره هم نه پوهېږي، چې خبرې هم نشي کولی او په خبره پوهېږي هم نه. کله چې د انسان دا خوله بنده شي نو بیا عام طور غوږونه هم کار پرېږدي، نو هغه ته ابکم ویل کېږي. یو اخرس دی. اخرس هغه انسان ته وي چې خوله یې کار نه کوي خو په خبره باندې پوهېږي، غوږونه یې کار کوي. او ابکم چې غوږونه ورسره هم کار نه کوي، پوهېږي هم نه. او عمیون جمع د اعما ده چې په سترګو باندې ړوند وي. یوې خپل اندازه ولګوئ چې انسان دی، غوږونه هم دا حال دی، د ژبې هم دا حال دی، او د سترګو هم دا حال دی. وي دقه شان حال د منافقانو هم دی. نو بکمن عن التکلم به، دی د حق وینا نشي کولی، د حق اظهار نشي کولی. او اعما په سترګو باندې ړانده دي. عن الابصار له، حق لیدی نشي په سترګو باندې. قرآن کریم دا ونه چې سمن و بکمن و عمیون. عام طور چې کله په عربی کې ډیر سیزونه ذکر کیږي نو منځ کې پکې واو راځي، وی دا او دا او دا او دا داسې واو پکې راځي. دلته کې د واو نه بغیر سمن بکمن عمیون، دې کې تاکید دپاره چې دا هر یو بیماری په دې کې مستقله ده. د غوږونو بیماری ځان له مستقله یو آفت دی په دې کې، د سترګو دا بیماری ځان له یو مستقل آفت دی په دې کې، د خولې دا بیماری ځان له په دې کې مستقل آفت دی. او دا حقیقت کې سترګو ړوندوالی نه یادي، د دې سترګې روغې دي. ورنه که دنیا کې الله تعالی چانه نظر واخلي نو دا د ده لپاره رحمت دی. حدیث کې راځي چې الله تعالی د چانه سترګې واغستې، نو حدیث کې د پر کریمته لفظ راغلی دی چې چانه الله تعالی دا دوه معزز اندامونه واغستو، نو الله تعالی وی چې زه در پر نه راضي کېږم سوا د جنت نه، دله به صرف او صرف جنت ورکوم، بل ول څه نه ورکوم، ځکه دله ما دا دوه سترګې اغستې دي. نو دا خو د الله تعالی رحمت دی، دا سترګو دا نظر تللو. خو دلته کې مراد دغه نه دی، د زړه سترګې تللي دي، د زړه غوږونه بند دي، او دارنګې ژبه بند ده. نو فهم لا یرجعون، پس دی نه واپس کېږي الی الحق، حق طرف ته. یعنې دومره انتها ته رسېدلي دي په کفر کې او په نفاق کې چې واپس راتلل دي ته ګران دي. د کفر نه او د ظلمت نه او د نفاق نه ایمان ته واپس راتل ګران دي.
او دا تقریبا صرف 12 کسانو چې دی بیا ایمان ته واپس نه دی راغلی. او دا چې تاسو احادیث مبارکه اورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حذیفه رضی الله عنه ته نمونه ښودلیو، نو دام د دغه 12 کسانو نمونه وو. او دا عمر رضی الله عنه چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ویل زما نوم پکې وګوره، نو دام دغه 12 کسانو کې یادولو. د دې 12 کسانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه علاوه بل چاته پته نه و چې دی بالکل واپس بیا نه دی راغلی. او کصیب یو بل مثال ذکر کی، دا او په عربی کې د برابر والی د پار راځي، یعنی دا طرفم برابر دی او دا طرفم برابر دی. وی که دغه مثال اخلي او که دا رستنی مثال اخلي، د خبرې د پوهېدو دپاره او د منافقانو د پیژندو لپاره کافي ده. مخکنی مثالم کافي، رستنی مثالم کافي دی. عرب وی جالس الحسن او ابن سیرین. حسن بصری لوی امام او تابعی دی، ابن سیرین لوی امام او تابعی دی. محمد بن سیرین او حسن بصری، حسن بن یسار البصری، دا دواړه امامان دي، دواړه محدثین دي او دواړه تابعین دي او په یو زمانه کې دي. نو عربی جالس الحسن او ابن سیرین وستاخو هر که حسن بصری سره کینی داغه سبق زده کوي او دا په صحبت کې کینی، او که د ابن سیرین په صحبت کې کینی محروم کیږي، بل ستاره پر برخه حرام. نو که دواړو سره کینی هډې راخه خبره ده، او یو سره خامها کینا، یعنی ترغیب د چې یو سره خامها کینا، یو نه خامها سبق زده که یاره دواړو نه زده که، خو دا مو چې یو هم نه زده کوم که لوی خیر نو محروم شي. نو دا رنګې دا دواړه مثال برابر دي، که په یو ځان پوهه کې که په بل باندې ځان پوهه کې، او که په دواړو ځان پوهه کې نو ډېره ښه خبره ده. دواړه مثال د منافقانو دي. او کصیبین یا مثال د دې په شان دغه باران دی. منافقانو کې مختلف قسمونه وو. سم منافقان هغه چې هغوی په کفر کې راسخ و مضبوط و، د هغوی په زړه کې د ایمان اړو ذره نه ده راغلی. او یا سم منافقان هغه و چې هغوی متردد و، د هغوی خپله سرای او خپل څه سوچ او فکر یې نه، حالاتو ته قتل موسمی پرندې وي چې موسم کم دی کې ښه دی او حالات کم دی کې ښه دي، هلته به ځان رسو. نو دی به کتل چې کافرانو سره فیدې ډېرې دي او د هغوی نه زموږ غرضونه او لالچونه پوره کېږي، نو هلته به تله راتلو چې دغه دی کې دسترخوان ښه دی، کار ښه برابر دی. او دی به چې کتل چې مؤمنانو مسلمانانو سره هم کار ښه دی، دلته هم فتوحات دي، لکه د بدر په جنګ کې ډېر فتوحات وشو، او دارنګې نور غلې به ښه وشوې، بارانونو په ټایم باندې وشو. نو دی به هلته بیا ناس پاستو، وي دغه دی کې مونږ ته حصه میلاویږي. نو دی به حالاتو ته کتلو چې کله د اسلام فتوحات به یې ولیدلو، نو اسلام ته به رغبت پیدا شي چې بس ایمان راوړو، دا ځای ښه دی. خو لیکن اسلام کې خو ګرم او نرم هر څه شته دی، فتوحات هم شته او هر څه پکې شته دی. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ نه هرقل تپوس وکړو، هغه اوږده مکالمه شعر بخاري شریف کې اوږد حدیث دی. هرقل ابو سفیان دا وخت لا مسلمان شوی نو، نو هرقل یو تپوس وکړو چې دا نبی علیہ السلام چې د نبوت دعوه کړې را، د چې ته ناکامیم لیدلې را کنه صرف فتوحات او فتوحات دي، هر جنګ کې دې کامیابیږي او کنه چې ته نقصان هم شوی، شکست هم شوی دی. نو ابو سفیان ورته ووایي چې نه، الامر بیننا و بینهم سجال، وی زمونږ او د هغه منځ کې بلا جنګونه شوي دي، کله مونږ کامیاب شوي کله هغه کامیاب شوی دی، یعنې شکست او ناکامیم شوې ده. نو هرقل وایي چې د نبوت هم دا علامت دی چې دی به کله کله ناکامه کېږي، مظاهري طور میدان به ناکامه وي، شکست به هم خوري. نبوت ته شکست نه میلاویږي، نو دا ازمایښونه وي. نو دا هم د نبوت یو علامت دی چې کله کله به داسې هم کېږي. نو اسلام کې هو نقصانات هم شته دی، پریشانۍ هم شته، ازمایښت بلکې ډېر دي، پکې حالات پکې ډېر دي. چې کله منافقانو به دغه حالات وکتلو، د دې به بیا کفر طرف ته میلان پیدا شي چې نه، اسلام کې هو ناشنا ناشنا قربانۍ دي، دې که هو به بچي یتیمانان کېږي، دې که هو به بیبي کونډې کېږي، به دې که هو معذوره کېږي، به مال به هم ورکول پکاري، بیا په کفر کې مضبوط شو. او کصیبین
دا او د کاف منځ کې مثلهم بروباسو، یعنی او مثلهم یا مثال د دی یا حالت د دی یا صفت د دی کصیب د کاف او د صیب منځ کې هم یو لفظ روباسو که اصحاب صیب یا که ذوی صیب. صیب په عربی کې ګور باران ته وي، تیز باران ته وي. د دې مثال په شان د هغه خلکو دی چې کم په ګور او په تیز باران کې راګیر شي په صحرا کې. که صیب په شان د ګور باران، په شان د خلکو چې په باران کې راګیر شي. نو لفظي معنی خدا سره او که صیب یا په شان د بارانو، او مفهومی معنی دا سره یا مثال د دې په شان د هغه خلکو دی چې په باران کې راګیر شي. من السماء د اسمان د طرف نه، دا باران د اسمان نه وي، نو باران خاصین د اسمان نه وي. دې کې اشاره دې طرف ته ده چې دا باران څه پشم نه دی، دا د طوفاني باران دی چې رسلورو طرفونو نه وي. باران د اسمان نه نی، باران د وریځې نه وي. نو عربی کې وریځې ته اسمان ویل کېږي. نو ذکر د السما دی، مراد نه سحاب دی د وریځې نه. عربی کې ډېر وسعت دی. هر یو اوچت څیز ته چې پتا باندې سوري کړي دی ته اسمان ویل کېږي. لکه دې چت ته موږ اسمان ویلی شو. کل ما علاک فاضلک فهو سماء. هر هغه څیز چې پتا باندې سوري کړي او تا نه اوچت دی دې ته اسمان ویلی شي. نو من السماء د اسمان یې د وریځې نه. فیه ظلمات په دغه باران کې، فیه کې د مې د صیب ته راجع دی، په دغه ګور باران کې ظلمات تیاری وي. ظلمات جمع د ظلمتون ده، جمع روړه تیاری دی. یو تیاره د شپې ده، بله تیاره د وریځې ده، درېمه تیاره د طوفاني باران ده چې دا باران د څلورو طرفون نشي، نو تیاره دا ځان نه جوړه کړي. د ورځې چې کله ګور باران وي نو وایز خلک یې ماښام شله کې ماسپښیني تیاري یې ځکه وي. ورعد او ګلزار وي، وبرق او برېښنا وي. دا باران داسې مدم باران لري نه، د آرام باران دی. هغې کې ګلزار هم ډېر زیات وي او برېښنا پکې هم ډېره زیاته ده. او کم باران کې چې ګلزار او برېښنا ډېره وي، دغه باران هم ډېره وي او ډېر وي. نو داسې یو سړی په دغه باران کې ګیر شو، دغه سړی به څه حالي. دلته کې د من السماء د باران تشبیه قرآن سره ورکړی شوې ده. صیب نه مراد قرآن دی. قرآن چې نازلیږي دا هم د اسمان نه راځي. او قرآن کریم کې بشارتونه هم دي، د نعمتونو د جنتونو ذکر هم دی. خو قرآن کریم کې وعیدونه هم دي، قرآن کریم کې نواهی هم دي، منکرات هم دا به نه کوئ دا به نه کوئ دا پکې هم دي. قرآن کریم کې جهنم تذکرې هم دي. د دې تشبیه د ظلمات او د رعد او د برق سره ده. یجعلون اصابعهم، سورة الرعد به انشاءالله تعالی راشي. صحابو تپوسو کو د اسمان کې دا ګلزار ولی کېږي او دا برېښنا ولی کېږي، دا څه وجه ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو وی دا یو فرشته ده، دا فرشتې نوم رعد دی. نو دا رعد فرشتې سره یو چابکي د اورو مخاریق او د اور چابک ته ویل کېږي. وی دې سره د اور یو چابک وي، هغه فرشته دغه وریځو له دا چابک رابغي. دا فرشته چې چابک داسې خوځي را خوځي سره پلک پیدا کېږي. او چې کله دا دغه چابک د وریځې له روبغي نو پای سره تندر راوغورځېږي او پای سره دا ګلزار وشي. دا فرشته د الله د حکم مطابق وریځو چې کوم خوا الله تعالی ورته حکم کړي وریځې هغه طرف ته شړي نو پای سره دا ګلزار پیدا کېږي. برقن برېښنا او پلک ته ویل کېږي. یجعلون اصابعهم، دا تفصیل د رعد دی. دیګ دی خپلې ګوتې خپلې، یجعلون دیګ دی اصابعهم ګوتې خپلې، فی آذانهم په غوږونو خپلو کې. کله چې داسې حالات نو او ګړز کېږي انسان ویریږي او هغه ګوتې په دې خپلو غوږونو کې وردن نه کړي. نو ګوتې خو نه دن نه کړي، د ګوتو دا سر وردن نه کړي. دا د مبالغې دپاره اصابعهم ورنه مراد نه اناملهم دی. د ګوتو دا سرونه خلک نن باسي او قرآن کریم د اناملهم په ځای اصابعهم وي، یعنې دومره مبالغه کړي، دومره په زور سره دا ګوتې ورکړي
که د دې په وس کې دا ټوله ګوته به نن باسلې وه دومره زوردار اوازي. د دې مطلب دا نه چې ګنې کله باران او ګړزاري نو ګنې موږ به غوږونو کې ګوتې نه ورکو. بعضې عوام وي چې لږ غوږونو کې ګوتې مه ورکړه، دا د منافقانو علامت دی. د منافقانو خو مثال بیاني. د دې مطلب دا نه که نن سبا څوک دغه ګړزاري کې او برېښنا کې غوږونو کې ځان له ګوتې ورکړي نو دا ګنې یا ګناه دی یا د منافقانو علامت دی. من الصواعق دا کار دی ولي کې دی غوږونو کې ګوتې ولې ورکړي. من الصواعق دا من اجلیه تعلیلیه دی د وجې د تندرونو نه. صواعق جمع د صاعقتون ده زوردار آواز ته، او صاعقتون هغه اور ته وي چې د اسمان نه کته راوغورځېږي چې ته موږ تندر وایو. او حذر الموت د یارې د مرګ نه، د مرګ نه هم یریږي چې دا تندر په موږ رانه شي. او د هغې د هغه زوردار آواز نه هم یریږي چې د غوږونو دا پردې زموږ ونه شلېږي. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی احاطه کوونکی دی. دا جمله معترضه ده، مثال لا شروع دی، خو منځ کې دا خبره کوي چې ګوره الله تعالی په رانیسلو کې د باران محتاج نه دی، الله تعالی په رانیسلو کې د تندر محتاج نه دی، او الله تعالی په رانیسلو کې د دې ګړزاري محتاج نه دی. الله تعالی دې نه بغیر هم انسان رانیسلی شي. یعنې دا نه چې ګنې تندر لړو او بړکاري بس شو نه ګنې موږ بس شو، نه، الله تعالی سره د رانیسلو نورم بلا طریقې دی. والله محیط، الله تعالی احاطه کوونکی دی بالکافرین په کافرانو، د خپل علم په اعتبار سره او د قدرت په اعتبار سره. علما و قدرتا الله تعالی نه سپټ نه دی، او قدرت الله تعالی قادر دی. یکاد البرقو دا مثال لا شروع دی، نزدې د برېښنا. یکاد معنی یقاربو، نزدې دغه برېښنا. یخطف ابصارهم دومره تیزه برېښنا وي پلک وي چې او تختوي نظرونه د دي، نو د نظرونو په دې ابصارهم وي، گویا کې دا سترګې ولا او تختی چې مکمل وړاندې کی. خطب په عربی کې په تیزۍ سره یو څیز اوچتولو ته وي، لکه دا کارغه چې ټونګه ولګي یو څیز اوچت کې دې ته خطف ویل کېږي. یخطفو دا برېښنا دومره تیزه ده چې قریبه ده چې په ډېرې تیزۍ سره دې د سترګو دا نظرونه اوسي. کلما اضاء لهم، هر کله اضاء چې روحانه کی، دی اضاء کې ضمیر دی برکون ته راځي دی. هر کله چې روحانه کی دا پلک او دا برېښنا، لهم دوی ته سو طریقا لاره، چې کله دا پلک وشي نو لاره ورته ښکاره شي. ځکه تور تم دی څلور طرفونو ته، او شپه ده او تیاره ده او باد او باران دی، لاره ورته نه ښکاري او دی روان دی، د ځان د پناه دپاره ځای ګوري. نو چې کله پلک وشي نو عالم منور شي، نو مشو فیه روان شي دی پای کې یو څو قدمونه مخکې والي. واذا ازلم، او کله چې تیاره کی دغه برق او دغه برېښنا، چې کله برېښنا ختمه شو بیا تیاره شو بیا تورتم شو. علیهم په دې باندې قامو دی ودرېږي، ځکه مخکې ته ښکاري نه. نو دا تمثیل دی اصل کې، چې کله د اسلام فتوحات دي ته ښکاره شي نو دی اسلام طرف ته یو څو قدمه والی چې اسلام راوړو، خو چې دې کې ناڅاپه څه حالات راشي، څه سختۍ راشي، نو بیا په ځای باندې ودرېږي، په کفر او نفاق باندې بیا برقرار پاتې شي. واذا ازلم علیهم قامو، او کله چې تیاره کی علیهم په دې باندې، یا کله چې تیاره شي، چې کله لازمي معنا وکړو نو قامو دی ودرېږي په ځای باندې. ولو شاء الله، کچر الله تعالی غوښتې وي نو لذهب بسمعهم و ابصارهم، الله تعالی به دا برېښنا نورم تیزه کړې وه، الله تعالی به دا تندر په دې باندې راغورځولی و، الله تعالی به دې د سترګو نه دا نظر اخیستی و، الله تعالی به دې د غوږونو دا قوت سماعت اخیستی و. هغه مخکې آیت کې وایي چې د ړونه بند دي، ړونه ړانده دي. اوس وي که د الله تعالی خوښه شي نو د دنیا دا ظاهري سترګې به یې هم ړندې کړې وي او دا غوږونه به یې هم بند کړي وو. لذهبه همها بوتلې به وي بسمعهم غوږونه د دي، و ابصارهم او نظرونه دي. سمعون مصدر دی په معنی د جمع سره. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر یو څیز باندې قادر دی. قدیر مبالغه په قادر کې، قدرت لرونکې، خو قدیر نه مراد هغه قدرت دی
چې هغه د حکمت مطابقي. الله تعالی په هر یو څیز باندې قادر دی، خو د هغه د قدرت او د کارو د حکمت مطابق بې حکمت نه وي، او نه د حد نه زیات وي، نه د حد نه کم وي. علا کل شین په هر یو څیز باندې قدیر قادر دی، قدرت لرونکی دی. مطلب دا دی چې د الله تعالی د احاطې نه څوک بچ کېدی نشي، او نه د الله تعالی نه څوک بچ کېدی شي. الله تعالی چې کله مو غواړي، کدا منافقان دي او کدا کافران دي، الله تعالی دی په هلاکولو باندې قادر دی. دی کانه دی چاړاګان دي او وړاندې دي، پس دی نه واپس کیږي حق ته. یا مثال د دې په شان دا باران دی چې د اسمان د طرف نه وي، پای کې تیاری وي او ګلزاري او برېښنا وي. دیګ دی ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې د وجره تندرونو نه، د یارې د مرګ نه. او الله تعالی احاطه کوونکی دی په کافرانو. نږدې را برېښنا چې وتښتوي نظرونه خپلو، هر کله چې روحانه کې دی ته لاره روان شي دی پای کې، او کله چې تیاره کې په دې باندې دی ودرېږي، او کله الله تعالی خواهش وي همها بوتلې به غوږونه دي او نظرونه دي. بېشک الله تعالی په هر یو څه باندې قادر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایها الناس، اے خلقو، اعبدو بندگیو کے، اور ربکم دخپل رب، الذی ها رب، خلقکم چی پیدا کریے تاسو، والذین من قبلکم، او آغا خلق چی مخکستاسنو، لعلکم تتقون، دپارا دی چی تاسو پرہیزگار شے. الذي جعل لكم، عرب چې ګرځولې دا ستاسو دپاره، الارض ازمکا، فراشا بسترا، والسماء بناء، او آسمان لره چت، وانزل من السماء، او راورولی دی د آسمان نه ماء اوبو، فاخرج به، پس راوی ویستلی پدی پذری سرا، من الثمرات د میونا، رزقا طعام، لکم ستاسو دپارا، فلا تجعلوا لله، پس تاسو مجوڑوی د اللہ تعالی دپارا، اندادا شریکان، وانتم تعلمون، او حال داری چې تاسو پوهیږئ. په دې دواړو آیتونو کې تمام انسانیت مقصود طرف ته متوجه کوي. مقصود د قرآن نه او مقصود د تمام کائنات نه د الله تعالی د توحید اقرار دی او د الله تعالی بندگی کول دی. مخکې د دریو فریقو ذکر وشو، د مؤمنانو، بیا د کافرانو، بیا د منافقینو. اوس تمام انسانیت ته مجموعی لحاظ سره خطاب کی. که مؤمنان دی هغوی دی په عبادت باندې، په توحید باندې برقرار اوسیږي، استقامت اختیار کی. او کله چروت لا تروسه پورې چا د الله توحید اقرار نه کړی لکه کافرانو، ناغی د اقرار وکړي او د الله په بندګۍ کې داخل شي. او کچا صرف په ژبه باندې اقرار کړی او پړه کې یا اقرار نه کړی لکه منافقینو، نه هغوی د زړه نه د الله د یووالي او د الله د بندګۍ اقرار وکړي او عمل ته دې راشي. تمام انسانیت ته خطاب دی چې د الله تعالی د یووالي اقرار وکړي او صرف د الله بندګي شروع کړي، او الله تعالی سره هیڅ څوک شریک مه جوړوئ.
او په دې دعوه باندې الله تعالی یو څو لوی لوی دلایل قایمي چې الله تعالی زموږ نه مطالبه ولیکي چې د الله بندګي وکړو او د بل چا مه کوئ. نو څه دلایل پای باندې قایمي. یو دا چې الله تعالی تاسو پیدا کړي یې، ستاسو محسن دی او تاسو یې موجود کړي یې، او ستاسو آبا و اجدادو چې څومره دي هغه ټول هم الله تعالی پیدا کړي وو. نو ته یې وجود ته راوستې، د نش نه یې هست کړې، نو دا یو لوی احسان په تا باندې وشو. او الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان غلام دی. نو د الله تعالی د یووالي او د بندګۍ اقرار ځکه وکړه. بل دنیا ته چې راوستې نو بې یارو مددګار یې پرې نښودې. ستا د زندګۍ د تېرولو دپاره چې څومره ضروریاتو او څومره سامان دي هغه ټول الله تعالی برابر کړي دي، مهیا کړي دي. د انسان د ژوند تمام ضروریاتو هغه الله تعالی په دنیا کې او په دې کائنات کې موجود کړي دي. نو د هغې ذکر کړي چې اسمان او ځمکه او باران او د هغې په ذریعې سره قسمه قسم میوې دا ټول مونږ ستاسو لپاره پیدا کړي دي، خو تاسو مونږ د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یې. یا ایها الناسو خطاب عمومی دی. د قرآن کریم خطاب کې او د نورو کتابونو په خطاب کې دا فرق دی. تورات شریف او زبور شریف او انجیل شریفو ای چې خطاب کې نغوی یا اهل الکتاب او یا بنی اسرائیل، هغه صرف خپل قوم ته خطاب کی، بنی اسرائیل ته. قرآن کریم یا ایها الناس وایي. قرآن کریم دانه چې یا اهل مکه و یا اهل مدینه او یا اهل العرب. قرآن کریم یو خاص قوم، یو خاص خاندانو او یو خاص ملک او یو خاص علاقه نه مخاطب کی. تمام انسانیتو یا ایها الناس اے خلقو. قرآن کریم عالمی کتاب دے، دا عربو کتاب نه رہے صرف د مکی والو صرف د مدینی والو نه. یا ایها الناس ہوئے عمومی خطاب کی. نبی علیہ السلام عالمی نبی دے او آخری نبی دے. د بنی اسرائیل و انبیاء کرام علیہم السلام صرف بنی اسرائیل تو، اور نبی علیہ السلام بنی اسرائیل او بنی اسماعیل او تمام انسانیت ته دے. نوائی یا ایها الناس اے خلقو. هغه خلق هغه زمانه کې موجود دی چې کله دا قرآن نازلې دو او تر قیامت پورې چې څومره خلق را روان دي هغه ټولو. او یا ایها الناس کې خطاب صرف او صرف انسانانو ته نه دی، اگر چې الناس انسان ته وي، انسانانو ته، خو په دې دعوت کې ورسره جنات هم شامل دي. یعنی یا ایها الناس والجن، اے انسانانو جناتو ټولو ته دا خطاب دی. جنات د انسان سره تابع دي، چونکه نبی علیہ السلام د انسانانو نو حالانکه را لېږلی شوي جناتو تم دی، خو جنات تابع دي د انسانو. لکه څنګه چې قرآن کریم کې د نارینو ذکر ډیر دی او احکامات اکثر نارینو ته شوي دي، خو په دې کې ورسره زنانه داخلي دي او شاملې دي. دقه رنګې قرآن کریم خطاب خو انسانانو ته کې، خو پکې ورسره جنات هم داخل دي. نو وایي یا ایها الناس اے خلقو اعبدوا ربکم، بندگیو کې د خپل ربو. اعبدو د عبادت نه دی، او عبادت غایت خضوع او خشوع ته ویل کېږي، یعنی حد درجه عاجزي کول او انکساري کولو. اعبدو بندگیو کې، عبادتو کې. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې قرآن کریم کې چرته مو اعبدو راشي نو په معنا د وحیدو سره، په معنا د توحید سره وي. اعبدو اے وحیدو ربکم، خپل رب یو اومنه او خپل رب یو غنه او د یووالي اقرار وکړي او هغه سره بل څوک په دې کې مه شریک کوئ. یا اعبدو یعنی دعوه، راو بلې خپل ربو. قرآن کریم چې کله دا خبره کوله هغه وخت کې پر روی زمین کې چا د کاڼو بندگی کوله، چا د ونو، چا د اسمانو
او چا د انور او چا د سپوږمۍ او چا د ستورو او چا د اورو، د هر چا یو خپل ذهنو. قرآن کریم نه صرف او صرف اعبدوا ربکم، بندگی وکړئ د خپل رب. او ابو سعود وی واطیعوا وحدوا واطیعوا، د الله د یووالي اقرار وکړئ او د هغه اطاعت وکړئ، د هغه فرمان برداري وکړئ. ربکم الذي، د رب خپلو، د الله تعالی په تمامو صفتونو کې رب وروړو. ولې د خپل رب بندگی وکړئ؟ هغه ستاسو پرورش کوونکی دی، هغه تاسو موجود کړي او د موجودوالي نه بعد ستاسو تربیت او پرورش، نشونما او حفاظت کوي ستاسو. ربکم الذي، د رب ستاسو، الذي هغه رب، خلقکم چې تاسو یې پیدا کړي. د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت خالقم دی. الله تعالی تاسو پیدا کړي. خلق په عربی کې ایجاد الشیء، اختراع الشیء علی تقدیر و تسویه، یو چیز موجودولو او په یو اندازې سره او په یو ترتیب سره برابر موجودولو، دا نه چې بې ترتیبه. الله تعالی تاسو پیدا کړي نو په خپل هیئت او په خپل شکل کې او په یو خاص تناسب سره، په یو خاص اندازې سره. خلقکم چې پیدا کړي تاسو. او من غیر مثال سبق، نو په خلق دام یو مسله پکاري چې مخکې نه څه نقشه او مخکې نه څه نمونه نه وه. الله تعالی بغیر د څه نقشې نه او بغیر د څه نمونې نه خلقکم پیدا یې کړی تاسو. نو خلقکم پیدا کړي تاسو، دا د الله تعالی یو لوی احسان دی چې انسان له وجود ورکو. د انسان نام و نشان نو، ماده نه وه، الله تعالی دی موجود کو، د نش نه یې موجود کو، هست راوستو. نو خلقکم پیدا کړي تاسو. دې سر رد شو په هغه خلقو باندې چې هغوی وی چې د انسان پیدا کوونکی نه به د عالم او د کائنات خود به خود دک شانتې را روان دی لکه دهریه. نو وی نه، الله تعالی موجود کړي تاسو، پیدا کړي تاسو. والذین من قبلکم، او هغه خلقو، یعنی وخلق الذین من قبلکم، او پیدا کړي دي هغه کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نو، تاسو یې پیدا کړي او موجود کړي. او ستاسو نه مخکې چې څومره خلق دی، دا نه چې صرف ستاسو پلارانو، نه، د دې موجوده خلقو نه مخکې چې څومره خلق په انسانان په دنیا کې راغلي دي، هغه ټول یې پیدا کړي دي. نو والذین من قبلکم، او هغه خلق چې د مخکې ستاسو نو. خلقکم یې مخکې کو او والذین من قبلکم یې وروستو کو. الان کې د موږ نه چې کوم خلق مخکې راغلی دی، نو هغې یې مخکې ذکر نه کړو. دی ونه وی چې ګنې مونږ اول اړمني خلق پیدا کړو، بیا هم تاسو پیدا کړئ. مونږ تاسو پیدا کړئ او هغه خلق هم چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي هغه مونږ پیدا کړي دي. وجه دا ده انسان چې څه ویني مشاهده کوي په دې ښه پوهېږي. انسان په دې خپل ځان هم ښه پوهېږي او مخامخ خلکو باندې هم ښه پوهېږي. نو هغه ځکه مخکې ذکر وکړو. او چې کوم د مونږ نه مخکې تیر شوي دي او چونکې زمونږ مشاهده کې زمونږ مخې ته نه دي، نو که چېرې صرف هغه خبرې کړې وې نو انسان به پرې ښه نه پوهېده چېرې څنګه یې پیدا کړي دي او څوک وو، کوم ځای کې وو. او دا موجوده خلک چې مونږ ته ښکاري نو دا د انسان په مشاهده کې دی، د انسان بصیرت او علم په دې باندې زیات دی. نو خلقکم یې مقدم کو چې تاسو یې پیدا کړئ او ستاسو نه مخکې چې څومره خلق او څومره انسانان هغه ټول من قبلکم د مخکې ستاسو نه. دا ولې لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ. هغه د صورت په شروع کې چې ویلو هدی للمتقین، دا کتاب د متقیانو د پاره هدایت دی. هغې طرف ته اشاره وکړه چې متقیان او پرهیزګار به څنګه جوړېږي چې کله د خپل رب بندګي وکړي او د خپل رب د یووالي اقرار وکړي او صرف د هغه بندګي شروع کړي، نو تاسو به متقیان شئ. لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ. او یا د تتقون معنا د پاره دی چې تاسو بچ شئ د الله د عذاب نه او د تیار کړی شوي اور نه. دواړه معنی صحیح دي. لعل په عربی کې د امید د پاره او توقع د پاره راځي. یعنې د یو کار د کېدو امید دی چې وبشي او توقع یې وي.
خو یقین پکې نه. خو کله چې لعل د الله په کلام کې راشي نو بیا معنا یقین وي. یعنې دا نه چې ګنې امید دی چې وبشي نو جانب مخالف خدا ر کیدی شي ونه شي. نو الله تعالی چې کله وعده وکړي چې داسې امید دی، د امید معنا قطعي او یقیني خبره ده چې تاسو د الله تعالی د یووالي اقرار وکړو، د هغه بندګي شروع کړه، نو یقیني خبره ده چې تاسو به د الله د عذاب نه بچ کیږئ او تاسو به یقینا پرهیزګار شئ. لعلکم تتقون، یقینا تاسو به پرهیزګار شئ او یقینا تاسو به د الله تعالی د عذاب نه بچ شئ. الذي جعل لكم الارض، د الله تعالی په توحید باندې یو څو دلایل قائمي. یو دلیل خدا وکنه چې تاسو یې پیدا کړئ او تاسو مشران آبا و اجداد پیدا کړو. او بل الذي جعل لكم الارض، الله تعالی چې تاسو پیدا کړې دنیا ته راوسته، تاسو ر زندګي او د بقا د پاره ساو سامانم قائم کو. آی کړم باندې خبره الذي جعل لكم الارض، انسان اوسېدل پزمکه باندې کې زیات واسطه د انسان زمکه سره ده. سار او ماهام شپه او ورځ د انسان پزمکه باندې تیریږي، ګرځېدل او سملاستېدل پزمکه باندې دي. د زمکه ذکر مخکې وکړو. بل دا چې انسان راضي نو لمبې زمکه ته راضي او لمبانې انسان پزمکه باندې جوړ شوی دی. حضرت آدم علیه السلام د عرفات میدان کې په وادي نمره کې د مازیګر او د ماښام په منځ کې د جمعې په ورځ باندې د حضرت آدم علیه السلام پیدایش شوی و. نام په ځمکه باندې شو چې دا ډانچه تیاره شوه نو بیا بر اسمان ته او بر هغه بیا جنت ته تللی دی. نو د ځمکې ذکر ځکه مخکې وکړو. الذي جعل لكم الارض، هغه رب جعل په معنی د سیره ګرځولې ده، لکم الارض ستاسو لپاره ځمکه، او یا دا جعل په معنی د خلقه سره بیا یې معنی کو پیدا کړې د ستاسو لپاره الارض ځمکه. قرآن کریم لکم وی دا ارس ګورې ستاسو لپاره شوي دي. که د ځمکې پیدا کول دي، که د اسمان پیدا کول دي، که د اسمان نه باران ورول دي، که دا میوې روباسل دي، نو دا ګورې ارس الله تعالی ستاسو لپاره کړي دي. انسان د کائنات بادشاه دی او انسان د کائنات مخدوم دی او دا تمام کائنات د انسان لپاره خادم دی. که دا ځمکه دا د انسان په خدمت کې لګیا ده او که اسمان دی او که ردی په منځ کې سدي، دا ټول د انسان لپاره دي. انسان د سره لپاره دی. نا خبرې وړاندې وکړه چې او عبودو د بندګۍ لپاره. انسان د کائنات لپاره نه پیدا شوی، کائنات د انسان لپاره پیدا شوی دی. دا د انسان کوم کلتوب دی چې کم د دره خدمت لپاره لګېدلی و، په هغه خدمت کې دی په خپله ولګېدو. انسان امام و، انسان مقتدی شو. انسان امام و او دا کائنات د انسان مقتدی و. انسان اصل او کائنات نقال و، انسان نقال شو. انسان خبر الټه کړله په کائنات کې غرق شو، د کائنات کې رک شو. د دې په څیزونو کې داسې رک شو چې خپل رب یې ونه پیژندو، حالانکې دا هر څه د انسان دپاره پیدا و. لکم کې ټوله خبره وکړه وي دا ستاسو دپاره. او دا انسان چې کله ځمکې نه لړو، اخراني انسان کلمه گو چې عقل لاړو، نو بیا د دې کائنات بیا وجود نشته. بیا به ځمکه ځمکه نی، بیا به اسمان اسمان نی، بیا به نور نور نی، بیا به سپوږمۍ سپوږمۍ نی، بیا به د هر څه تس نس شي، بیا به قیامت قایمېږي. به معلومیږي دا چې ګورئ محور او اصل دارومدار دا ګورئ انسان دی. لکم الارض ستاسو دپاره ځمکه. ځمکه څه ته ویل کېږي؟ اردن. نو تاج العروس والا وی کل ما سفلا، وی هر هغه څه چې هغه لاندې دی او ته پې د پاسه یې، نو دا ځمکه ده. که ته دې ځای کې که د چت د پاسه یې چې ستا د قدمونو د لاندې که نه به دا ځمکه ده. لہذا که انسان په جهاز کې الوزي هم دی په ځمکه باندې رہی، او که انسان سیارې ته هوت هم دی په ځمکه باندې، که ستا د خپو د لاندې شون به دا ځمکه ده. دا مونځ په ځمکه باندې راغلی دی. نو خلکو ته اشکال دی دا مونږ چې په چت باندې مونځ کو او یا مونږ په جهاز کې مونږ، دا خو ځمکه نه ده.
نو تعریف خو تاسو زده کړو که نه، هر هغه څیز چې ستا د خپو د لاندې دی نو دا ستا لپاره ځمکه ده، په هغې ته مونځ کولی شي. الارض ځمکه نو څه پیدا کړه؟ فراشن، فراش او په معنی د بساط سره، بستره. فراش په عربی کې ما یفترشه الانسانو، هر هغه څیز ته وي چې انسان د ځان دپاره وغواړي، د خپل راحت دپاره او د سکون دپاره، هغې ته فراش وي. دا فراشن په معنی د مفروشتن سره غوړولی شوی، څنګه چې بستره د انسان د آرام او د راحت او د سکون دپاره ده، دقه رنګې دا ځمکه د انسان د آرام او د راحت او د سکون دپاره ده. بستره په دې معنی باندې ده چې انسان د دې نه فایده حاصلولی شي، د انسان دپاره تکلیف باعث نه ده. ګرځېدل پې آسان دي، سفر کول پې آسان دي، ملاسته پې آسانه ده، او دارنګې د خپل ضروریات پوره کول د ځمکې نه آسان دي. کرونده آسانه ده، اوبه ترې نه روباسل آسان دي، هر یو کار د ځمکې نه آسان دی. په دې معنی کې دا فراشن دی. باقی دنیا گول ده او که بیزوی ده او که چوکور ده. د قرآن کریم دې خبرو سره څه کار نشته او د مشاهدې خبرې دي. قرآن کریم صرف دا خبره کوي چې ځمکه دومره غټه ده او لویه ده او فراخه ده چې تا ته پې ګرځېدل هم آسان دي، تا ته پې سفر کوم آسان دي، او د دې نه هر قسم فایدې حاصلول ستا لپاره آسان دي. دا چا وکړو؟ دا الله تعالی وکړو. قرآن کریم نه د ساینس د تصدیق دپاره راغلی، نه تکذیب دپاره راغلی دی. دا ځان له امور دي. والسما و اسمان لره بناء چتو، اسمان ستاسو لپاره یو چت دی. بناء معنی ای سقفنو، بنا اسی آبادی ته وي. نو آبادی خلک کله کې چې رپاسې به چت وي آبادی مکمل شو. چې د کم آبادی رپاسه چت نی نو دا آبادی نیمګړی دی. الله تعالی دا کائنات یو کمره او یو کور جوړ کړی دی، نو پای کې چت هم اچولی چې هغه اسمان دی. دی اسمان د تمام کائنات نه احاطه کړې ده. انسان که هر خوا لاړ شي د اسمان به خامخا ورته ګیر چاپیر ویني، او د انسان نه تو شوی دی. وانزل من السماء، او نازل کړي د اسمان نه، او راویې ورولې د اسمان نه. من السماء نه مراد من السحاب دی، د وریځې نه. ماء اوبو، الله تعالی د اسمان نه اوبه نازل کړي د وریځو نه. دا اوبه د انسان دپاره حیات دی، بلکې د هر یو څیز دپاره حیات دا اوبه دي، که انسان دی او که نباتات دی او که اشجار دی او که حیوانات دی، د اوبو سره دی حیات دی. د دې هر یو ژوندي څیز وجود هم په اوبو سره شوی دی، یا د نطفې نه او یا د چې د دې ژوند چې برقرار دی دا هم په اوبو سره. که اوبه نه نو بیا انسان یا د حیواناتو ژوندي نشي پاتې کېدی. نو وانزل من السماء، الله تعالی ټیم په ټیم اوبه راوري. داسې ونه کړو چې د هر انسان د تمامې زندګۍ اوبه الله تعالی په یو ځای راوري چې به ځان سره سټور کړه، ځان له جمع کوه بیا یې استعمالوه. د انسان 90 کاله 80 کاله 100 کاله زندگی ده، دی ورته ونه وي چې څنګه پیدا کېدې غوږونه مې درکړو، چې څنګه پیدا کېدې لاس او خپې مې درکړو، نو دا ستا هغه اوبه دي ځان سره جمع کړه. څونه ګرانه به وه. اوس الله تعالی ټیم په ټیم باندې الله تعالی اوبه نازلي، او چې نازلې شي نو ځمکه یې ځان ته راکاږي، سټور یې کړي، او بیا ته ټیم په ټیم ځان له روباسي. فاخرج به، پس الله تعالی راوباسلې د اوبو په ذریعې سره. دا با د پاره سببیت دی. د اوبو په ذریعې سره الله تعالی راوباسلې من الثمرات میوې، رزقن طعام او خوراک او لکم ستاسو لپاره. بیا لکم وي دا میوې چې موږ روباسلې دا هم ستاسو لپاره دي، دا ټول نظام ستا لپاره لګېدلی دی. من الثمرات دا د دې رزقن لپاره بیان دی، یعنې رزقن کائنا من الثمرات. الله تعالی راوباسي دغه اوبو په ذریعې سره رزق او طعام. رزق النصیب او الحظ اسی ته ویل کېږي په معنا د مرزوق سره. رزق په معنا د مرزوق سره خوړلی شوي سیدو او دای نه فایده اخیستلی شوي. نو رزق دا ستاسو لپاره رزق دی. او من الثمرات کې صرف دا میوې نه یادي، غلې او دانې پکې هم یادي. هر یو د فایدې والا سي دا ثمره ده او میوه ده. نو الله تعالی د اوبو په ذریعې سره د ځمکې نه تاسو له قسمه قسم غلې دانې او میوې چې څومره ستاسو ضروریات دي او منافع دي الله تعالی ستاسو لپاره راوباسلو. نو فلا تجعلوا،
دا فا د پاره سببیت ته چې دا دومره څه الله تعالی ستاسو لپاره وکړو، تاسو یې پیدا کړئ، ستاسو مشران یې پیدا کړو، ستاسو بقا او د ژوند تمام ضرورت برابر کړو، نو آیا اوس هم هغه رب د دې حق نه لري چې دغه بندګي دې وکړی شي او هغه سره بل څوک د شریک جوړ نه کړی شي؟ نو فلا تجعلوا لله، پس تاسو مه ګرځوئ، یعنې مه جوړوئ، فلا تجعلوا، پس تاسو مه جوړوئ د الله تعالی دپاره اندادن شریکانو. انداد جمع د ند ده، ند په عربۍ کې مقابل ته وي، همسر ته او برابر ته وي. نو د الله تعالی برابر خو څوک هم نشته، یو مخلوق هم د الله تعالی برابري نشي کولی. نو قرآن کریم اندادن ولې وایي؟ دی ولې ونی چې ما سره خپل شریکان مه جوړوئ. نو وی دا تحکم دی اصل کې، وی دا د کافرانو پر یو قسم خندا کول دي چې مړه خپل ځان ته وګوره او د خپلو معبودانو ته م وګورئ. دا تاسو رالی او الله سره برابر وئ، دا هم لا د عقل خبره ده. نو ستاسو په عقل باندې څه وشو؟ یو بېجان څیز او چې خپل ځان نشي بچ کولی، هغه ته رالی او الله تعالی سره برابرئ. وی دا یو قسم خندا د دې پورې پیښې د دې پورې او د دې په عقل باندې افسوس دی چې مړه د خپل عقل ته م وګورئ او سمج ته م وګورئ. مه جوړوئ د الله تعالی لپاره اندادن شریکانو. اندادن جمع روړه انسان ته چې انسانه که دغه یو رب د بندګۍ اقرار دی ونه کو، نو ګورئ په دنیا کې به دومره معبودان دله جوړ شي چې شمارلی به هم بیا نه شي. دنیا کې به دومره معبودان شي، بیا د هغه یو رب د بندګۍ که اقرار دی ونه کو، نو بیا خو چې تا ته سم ښکاري بس هغې ته به بیا خپل رب وایي. لکه څنګه چې دنیا کې داسې خلک هم تیر شوی دی چې هغې ته به کم یو څیز ښه لګېدو، په نظر به یې توله وي دا زموږ معبود دی، که اوبه به یې په نظر خیرلی وي دا اوبه معبود دی، که په لاره به یو کاڼي ولیدو کاڼي به مزیده وي دا زموږ معبود دی. چې چا څه ته وکتل بس یې معبود جوړ کو. نو فلا تجعلوا لله اندادا، پس تاسو مه جوړوئ د الله تعالی لپاره اندادن شریکان امثالا وانتم تعلمون، او حال دار چې تاسو پوهیږئ، یعنې تاسو پوهیږئ چې خالق الله تعالی دی، تاسو پوهیږئ چې صانع الله تعالی دی، او تاسو پوهیږئ چې الله تعالی سره په دې کائنات کې څوک شریک نشته. نو سره د علم او سره د پوهې سره د عقل دا کار ولې کوئ؟ ای خلکو بندګي وکړئ د خپل رب، هغه رب چې پیدا کړي یې تاسو او هغه خلکو لره چې مخکې ستاسو نه وو، دپاره دی چې تاسو پرهیزګاره شئ. هغه رب چې ګرځولی یې ستاسو لپاره ځمکه بستره او اسمان لره چتو، او نازل کړي د اسمان نه اوبه، پس راویې ویستلې دې په ذریعې سره د میوو نه رزق دپاره لکم ستاسو لپاره، پس تاسو مه ګرځوئ د الله تعالی دپاره اندادن شریکان، او حال دا چې تاسو پوهیږئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَإِن كُنتُمْ او کچریه تاسو فی ریب پشکی مما نزلنا د هغه څه نه چې مونږ نازل کړي دي علی عبدنا په بنده خپل باندې، فاتو پس تاسو راوړئ بصورت یو صورت من مثله پشان د دې، وادعوا شهداءکم او راوبلئ مددګاران خپل من دون الله ما سوا د الله تعالی نه، ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی، فإن لم تفعلوا پس کچره تاسو دا کار اونکړو، ولن تفعلوا او هرگز یې تاسو نشئ کولی، فاتقوا النار التي
پس تاسو یریږئ د اور اغینا وقودها الناسو چې خشاک د هغې خلق دی والحجارة او کاڼي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. په دې دواړو آیتونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات بیان دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د الله تعالی برحق پیغمبر دی او د الله تعالی له طرف نه رالیږلی شوی دی او د هغه په پیغمبرۍ باندې دلیل هغه د قرآن کریم دی چې قرآن کریم معجز کتاب دی د دې مقابله څوک نشي کولی. په هر دعوه باندې دلیل پکار دی او لوی دلیل د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ هغه د قرآن کریم چې د الله کلام دی. مخکې دواړو آیتونو کې د توحید بیانو او د الله تعالی د بندګۍ د اقرار بیانو. بنیادی عقیدی درې دي: وحدانیت د الله تعالی د یووالي اقرار کولو، رسالت نبی علیہ الصلاة والسلام د الله تعالی اخرنی پیغمبر منل، او آخرت چې د مرګ نه پس دوباره ژوندون دی او حساب کتاب جزا او سزا دا برحق دی. دا درې بنیادی عقیدې دي. قرآن کریم په دې درې واړو باندې زور ډیر زیات اچولی دی. نو مخکې د وحدانیت بیان وکړو، په هغې باندې دلایل قایم شو. آسمان پیدا کړی دی، ځمکه پیدا کړې ده، اسمان نه اوبه ورولی دي، قسما قسم رزق او میوې او غلې او دانې ستاسو لپاره هغه یې روباسلي دي. دې دواړو آیتونو کې د نبی علیه الصلاة والسلام په رسالت او په پیغمبرۍ باندې دلیل قایمي چې هغه زنده او تابنده کلام چې قرآن کریم دی او داسې معجزه ده چې د نورو انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام د دنیا نه تلو سره د هغې معجزې هم ختم شوې. موسی علیه الصلاة والسلام د الله کلیم د دنیا نه لاړو، هغه هم ختم شو. هغه سره همسا وه او لاس نه به یې رڼا ختله تر څو چې موسی علیه السلام حیات او د دواړه معجزې وې چې هغې دنیا نه تشریف وړو، معجزې ورسره هم لاړې. عیسی علیه السلام نبی او معجزې وې، مړي به یې ژوندي کولو، خبرې به یې کولې مړو سره، او مادرزاد ړوند به یې روغ کړو، او دارنګې برګې مرض به یې حق و، د کوړ مرض به یې حق و. خو چې عیسی علیه السلام د دنیا تشریف وړو، معجزات هم لاړلو. نبی علیه الصلاة والسلام یو داسې ناشنا معجزه دنیا ته پرېښوده چې نبی علیه السلام په زندګۍ کې هم دا معجزه وه، او کم برکات چې په هغه زمانه کې وو. او نبی علیه السلام دارې 1444 سالو شو د دنیا نه تشریف وړی دی. هغه معجزې چې پرېښې هغه هم اکه شانتې معجزه ده، د هغې په اثر کې ذره برابر فرق نه دی راغلی. کم تاثیر چې د نبی علیه السلام په زمانه کې رد کلامو، نو اکه تاثیر نن دارې 1444 سال بعد اوس هم د دې اکه شان تاثیر دی، او تر قیامته پورې به د دې تاثیر هم دکه شانتې وي. او کم اعجاز چې د دې د نبی علیه السلام په زمانه کې و، دا اعجاز اوس هم دی او دا به تر قیامته پورې هم وي. او قرآن کریم چې کم چیلنجونه ورکړي دي خلکو ته، دا چې څنګه د نبی علیه السلام په زمانه کې و دې وخت کې اوس هم دي او تر قیامته پورې به دا چیلنجونه وي. یو داسې ناشنا معجزه هغه امت ته پرېښې ده، بل دا صرف او صرف یو معجزه نه ده، دا د برکاتو، د انواراتو او د درجاتو د اوچتولو یو ناشنا الله تعالی یو ناشنا ذخیره موږ ته پرېښې ده چې دې په ذریعې سره انسان کمالات حاصلولی شي. نو د قرآن کریم بیان دی چې مشرکانو ته او کافرانو ته او را تمامي دنیا انسانانو ته هغې ته یو چیلنج دی، د مقابلې یو دعوت دی. اصلیت کې مشرکانو کافرانو یو اعتراض وکړو، وی دا نبی علیہ السلام چې سوای او کم کلام دی پیش کی، وی لو نشاء لقلنا مثل هذا،
وی که مونږ وغواړو نو مونږ هم دغه شان کلام ویلی شو، مونږ هم دغه شان کلام پیش کولی شو او مونږ هم دغه شان کلام جوړولی شو. نو دا کلام د نبی علیہ السلام خود ساخته دی او دا د الله تعالی را طرف نه نه دی، د بره نه دی نازل شوی. وی دا نبی علیہ السلام په خپله جوړ کړی دی. او دا اعتراض دی ولې کو؟ وی ځکه چې دا قرآن کریم په یو ځای نه دی نازل شوی، دا لږ لږ نازلیږي، کله یو آیت او کله یو سورت او کله لږ آیتونه او کله ډیر آیتونه. وی دا گویا کې د نبی علیہ السلام لکه څنګه چې نور شاعرانو د شپې سوچو کې او خیالات قلم بند کی کاغذ پہ جمع کی او یو قصیده او یو نظم هغه پیش کی، دک کرنګ نبی علیہ السلام یو ورځ او یو شپه کینی دا شان یو مضمون جوړ کی او هغه امت ته پیش کی چې دا د الله کلام دی. وی که دا د الله کلام وی نو پکار ده چې دا په یو ځای نازل شوی، په یو ځای باندې امت ته پیش شوی. حالانکه قرآن کریم په یو ځای نه دی نازل شوی. دی ته په دې خبر باندې وهم وشو چې دا د نبی علیہ السلام خپل جوړ کړی شوی کلام دی. کنی د الله وی د کلام نشانی دار چې دا په یو ځای وی، لکه موسی علیہ السلام ته تورات شریف په یو ځای ورکړی شوی دی، عیسی علیہ السلام ته انجیل شریف په یو ځای ورکړی شوی دی، او دارنګې زبور شریفو دا کتاب ولې په یو ځای رانغی؟ وی معلومیږي دا چې دا د نبی علیہ السلام د خپل لاسو لیکل دي. قرآن کریم د دې جواب وکړو چې دا خو اسانه خبره ده، تاسو وایئ چې دا د نبی علیہ السلام خپل جوړ کړی شوی کلام دی. نو نبی علیہ السلام هم انسان دی، تاسو هم انسانان یې. نبی علیہ السلام هم په دې مکه مکرمه کې لوی شوی دی. نبی علیہ السلام څه کیمبرج او دارنګې هارورډ یونیورسټۍ کې څه تعلیم نه حاصل کړی، او نه نبی علیہ السلام څه ټاپ 10 په یونیورسټو کې څه اعلی تعلیم حاصل کړی دی. ستاسو مخکې په دغه مکه مکرمه کې لوی شوی دی، 40 کاله په دې کې تیر کړي دي. صرف د شمار یو 2-3 سفر یې ملک شام ته کړي دي، هغه هم څه ډېرې زیاتې نه تجارت دپاره تللی دی. په هغه زمانه کې علوم کوو یا په یونان کې وو او یا په ایران کې وو یا په روم کې وو. نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته روم ته نه تللی، نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته فارس ته نه دی راغلی، او نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چرته یونان ته نه تللی، صرف ملک شام ته تللی دی. هغه هم د تجارت سفر کړی، هغه هم په هلکوانۍ کې کړی دی، هم د 40 سال نه مخکې 25 سال عمر کې. نو نبی علیہ السلام خدا سفر کړی نه دی، نه داسې ناشنا تعلیم حاصل کړی دی، او نه نبی علیہ السلام چرته یو مجذوب سره یو تجربه کار انسان سره چې تا هغه سره بیعت کړی دی، غنې ناستې کړی دی، غنې څه خاص علوم حاصل کړي دي، یا چرته نبی علیہ السلام چرته یو پادری سره ملو شوي. نبی علیہ السلام خو ستاسو مخکې دی، دا کریکټر دا کردار ستاسو مخې ته دی چې نبی علیہ السلام څنګه لوی شوی دی. نو چې نبی علیہ السلام داسې یو ناشنا کلام پیش کی او تاسو وایئ چې دا د خپل لیکلی شوی دی، نو دا خو اسانه خبره ده. تاسو هم انسانان یئ، تاسو هم ځان ته عرب وایئ. نو کینئ او خیر دې په شریکه باندې باقاعده یو کمیټي جوړه کړئ، باقاعده یو وفد جوړ کړئ چې څومره غواړئ راغونډ کړئ خلکو په شریکه باندې د نبی علیہ السلام چې کوم کلام پیش کی دغه شان یو کلام تاسو هم جوړ کړئ. او ټول کلامم نه خیر د یو وړوکي صورت، یو مختصر نه مختصر صورت چې هغه 3 آیتونه وي، دا یو 3 آیتونه کم از کم په شریکه باندې جوړ کړئ. نبی علیہ السلام تاسو ته معلوم چې ته شعر یې نه دی ویلی. نبی علیہ السلام په زندګۍ کې چې ته شعر خپل نه دی جوړ کړی، نه ولا ورته و نه چې ته جوړ کړی دی. صرف د حنین په موقع باندې هغه فی البدیه د نبی علیہ السلام په خوله باندې یو الفاظ جاری شو. د دین علاوه نبی علیہ السلام چرته شعر نه دی ویلی، د نبوت د ملاویدو نه مخکې هډو ویلی نه دی چېته. هم د حنین په موقع باندې په 8م کال د هجرت باندې چې کله مکه فتح شوی نه پسو صرف په دغه موقع ویلو چې
انا النبی لا کذب او انا ابن عبد المطلب، صرف دی ویلی دي وی زه الله تعالی نبی ما په دروغه دعوی نه کړی چې زه ګنې نبی ما او زه د عبدالمطلب زوی ما. یعنی انتشار جوړ شو، ناڅاپه حمله وشوه، صحابه خوا دی خوا شو، چا ځان بچ کو، چا سو نبی علیہ السلام مرد میدان یوازې پاتې شو. نو دا اعلان وکړو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، زما دروغ دعوی نه، د الله تعالی نبی ما سره د الله تعالی مدد دی او نبی د میدان نه تېښته نه کی. تاریخ دی او انسان اوچت کی نبی علیہ السلام د دین علاوه چې ته شعر ویلی نو تاسو څنګه نبی علیہ السلام ته شاعر وایي؟ دغه چې ته په څلوېښت کاله کې چې ته په سفر او په حضر کې انا کې نبی علیہ السلام ډیر عمر بیزی سرولی دی. بخاری شریف کې روایت ته نبی علیہ السلام هر یو نبی بیزی سرولی دی. د هر یو نبی نه مراد دا نه چې واقعي هر یو نبی سرولی دی، مطلب اکثر انبیاء کرامو هغوی بیزی سرولی دی. د صحابو تپوسو که تاسو هم سرولی دی؟ وی او مام سرولی دی. اصل کې نبی علیہ السلام چې کله په ښه بد باندې پوه شو ابو طالب صاحب سره، ابو طالب صاحب نسبتاً غریب و، خپل ماشومان بچی مو. نبی علیہ السلام د شورون خوددار او یو غیرتی انسانو. نبی علیہ السلام چې زه په چا باندې بوج نشم، نور حقور کې سوکونه مور خو وفات شوي وه، پلار یې وفات شوي وه، ورونه خویندې وونه، همدکه یو تنې تنها و. خو دا مې چې که زه په ابو طالب صاحب باندې بوج شم نو ما د مکې والو بیزې به راغونډولې، د چا یو بیزه او چا دوه او د چا درې، او د هغې یو کنډک جوړ شو او هغې سره ما خبره کړه چې ماله به یو درهم راکوی د میاشتې. د هغې بیزې او ما سهار بوتلې او ماښام به مې راوستې او هر یو کور ته مې خپله بیزه واپس کړه. چا چې څاروي سرولی دی او بیزې سرولی دي نو هر یو څاروي سرور خامخا ځان مشغوله کي په څه باندې، او چې ځان مشغوله کي نو خامخا کله یو قربان او کله څو خامخا وایي، دا خامخا د هغې مشغولتیا وي. نبی علیہ السلام چرته په یو موقع باندې د بیزو سرولو دوران کې چې یو شعر یې ویلي، څوک دا رانقل کړي چې نبی علیہ السلام په ملاقي موقع دا قصیده او دا غزل یې ویلو او دا نظم یې ویلو. نا کې شاعري د کم ځای نه راله، خو که تاسو وایئ چې دا شاعرانه کلام دی نو زه ټیک ته تاسو هم دقه شانتې مقابله وکړئ، ته ځان ته شاعران وایئ، په دې خبره تاسو فخر کوئ. عربو به په دې خبره فخر کو چې موږ شاعران یو او زموږ په شان شاعري څوک نشي کولی. نو زه ټیک ته تاسو په شریکه باندې د دې قرآن کریم په شانتې یو صورت دغه شان یو کلام پیش کړئ. دی په زندګۍ کې د دې په شانتې یو کلام پیش نه کړی شو. او دا مقابله او دا تحدي دا صرف عربو ته نه ده، عربو ته او عجمو ته، او صرف د هغه زمانې پورې نه ده، تر قیامته پورې تمام انسانیت ته چې انسانان او جنات ټول یو ځای شي، هغې ټول د کچره دې مقابله کول غواړي نو ودې کیږه. لیکن الله جل شانه انسان له دا وس او طاقت نه ورکړی، داسې علم له الله تعالی انسان ته نه دی ورکړی چې هغه د قرآن کریم په شانتې یو کلام پیش کړي. چې کله نشی پیش کولی نو د دې واضحه نتیجه هم دقه ده چې دا قرآن کریم د الله کلام دی، د الله له طرف نه په نبی علیہ السلام نازل شوی دی او نبی علیہ السلام یو برحق نبی دی، نو لہذا منل پکار دی، د نبی علیہ السلام د رسالت او گواهی ورکول پکار دی او قرآن کریم باندې ایمان راوړل پکار دی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، او کچریه تاسو په شک کې د دې صورت په شروع کې په دې کلام کې شک نشته. اوس وی چې دا کلام په نبی علیہ السلام نازل شوی دی او د الله له طرف نه دی، په دې خبره کې هم شک نشته دی. دا کلام هم د شک نه پاک دی او چې په چا نازل شوی دی هغه باره کې هم شک مه کوئ چې دا ګنې دی خپل ځان نه جوړي. وَإِن كُنتُم، او کچریه تاسو، دا ان په عربی کې د شک د پاره راځي، یعنی کچره تاسو ته په دې خبره داسي، حالانکه د مشرکانو په دې خبره کې شک نه، دی خو یقین و چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، وی دا نبی علیہ السلام خپله جوړي.
نو بیا قرآن کریم ان ولی راوړي. ان خو هغه ځای کې راځي که چې ردي په دې کې واقعي شک و، حالانکه دې خو یقین یې و. نو جواب دا دی چې چونکې دا شک بې دلیله دی، دا شک اړو څه شک نه دی، نو ولې تاسو په دې کې شک کوئ؟ نو قرآن کریم د دې هغه یقین په منزله د شک وګرځو، نو ځکه یې ورته ان راوړو. او یا دا چې په دې کې څه خلکو شک کولو او چا پکې یقین کولو، نو قرآن کریم غلبه ورکړه هغه چې چا شک کولو په یقین والو باندې. لکه څنګه چې سپوږمۍ او انور دواړو ته عربۍ کې قمرین وي، سپوږمۍ ته قمر وي او انور ته شمس وي، خو سپوږمۍ ته هغه په انور باندې غلبه ورکړي نو قمرین وي. ابوینو مور او پلار یادي، نو عربۍ کې خو مور ته وي، پلار ته اب وي، نو پلار ته په مور باندې غلبه ورکړي ابوین. دا د عربۍ ژبې یو ناشنا کمال دی، یو لا په بل باندې غلبه ورکړي او بل د دې تابع کړي. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، او کچریه تاسو فی ریب په شک کې، فی راوړو معلومیږي دا چې دی په دې شک کې سم ډوب شوي وو، لکه څنګه چې مضروب په ضرب کې سم ډوب شوي او ضرب ته احاطه کړي. فی ریب په شک کې، مما نزلنا د هغه کلام نه چې مونږ نازل کړی دی، مما نزلنا د هغه کلام نه، د هغه قرآن نه چې مونږ نازل کړ. نزلنا یې راوړو، قرآن کریم لږ لږ نازلې دو او په دې خبره دې ته شک شو چې څنګه شاعران لږ لږ شاعري پیش کی، لږ لږ کلام جوړي. نبی علیہ السلام دا کلام لږ لږ جوړي، نو معلومیږي دا چې دیم شاعر دی. علی عبدنا په بنده خپل باندې، عبدنا اضافت تشریفی دی، زمونږ خاص بنده چې هغه نبی علیہ السلام دی. او علی عبدنا وی د نبی علیہ السلام نوم یې وانغستو او نه د نبی علیہ السلام نور صفتونه ذکر کړو، خاص طور عبدنا وی، یعنی زمونږ بنده. په نبی علیہ السلام کې عبدیت ډیر زیاتو، وی دا زمونږ بنده دی، د ده نه ګوره خدای مه جوړوئ او مې خدای سره برابروئ. د قرآن کریم دا یو انداز دی چې کله یو غیر معمولی خبره کی د نبی علیہ السلام دپاره، نو د هغه پر بیا عبدنا لفظ وروړي، ځکه چې هسې نه نبی علیہ السلام ته نسبت د الهو نشي، د خدایوالي ونشي. لکه د معراج دا واقعه څه معمولي واقعه نه وه چې نبی علیہ السلام د شپې په یوه حصه کې د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته د ځي او بیت المقدس نه اسمانونو ته او بیا د واپس راځي هلته او بیا د دلته راځي. نو دا کار یو انسان نشي کولی، یو غیر معمولی خبره ده. نو هلته قرآن کریم د نبی علیہ السلام دپاره سبحان الذي اسرا بعبده لیلا بعبده روړو، بیا سنا چې د غیر معمولی واقعې ته وګورئ او نبی علیہ السلام نه خدای جوړ کړي. عیسی علیہ السلام غریب یو څو معجزې پیش کړي دي، د هغې د وجې نه عیسایانو ته دومره لوی اشتباه وشو چې عیسی علیہ السلام ته خدای ووایي، دا د خدای نه بغیر بل څوک نشي کولی، وی دا خدای دی خو خدای د پکې دننه راغلی دی. لکه انسان کې چې دننه څنګه روحي وی، په عیسی علیہ السلام کې دننه خدای پاک راغلی دی. نو قرآن کریم په داسې موقعو باندې د نبی علیہ السلام دپاره عبدنا او عبدن نوړي چې څوک ورته د خدایوالي نسبت ونه کړي. ابو داود شریف کې روایت دی، قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنہ دی حیره ته راغلو. حیره دلته کې عراق او د ایران سره، نو هلته کې هغه یو مرزوبان ولیدو. مرزوبان د ایرانیانو یو مشر سردار ته به وي، نو خلکو به خپل مرزوبان ته سجدې کولې. قیس بن سعد رضی الله عنه زما پړه کې رالو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احق ان یسجد، نبی علیہ السلام خو دنه لوی سردار دی او امام دی، هغه د سجدې لایق دی چې هغه ته موږ سجده وکړو. دیوی زه واپس رالم، نو ما نبی علیہ السلام ته وی چې رجی دا شان په حیره کې ما ولیدو چې خلک خپل سردار ته او مشر ته سجدې کوي، نجی تاسو هم د سجدې لایق کې چې موږ تاسو ته سجده شروع کو. نبی علیہ السلام ته یې قیسا کفر که زه وفات شوم او ته زما په قبر باندې تیرېږې، ته زما قبر ته سجده کې به؟ ناغوی نجی.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې دا شان لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد وی کچره فرض کما یو تن ته اجازه ورکول چې ته سجده وکچاتا نو لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن ما به زنانو تویلو چې تاسو خپل خاوندانو ته سجدي کوئ لما جعل الله لهم عليهن من الحق ځکه چې الله تعالی سړو ته په خپلو بیبیانو ډېر لوی حق ښودلی دومره لوی حق ته چا حق د دې تقاضا کي چې دا بیبي خپل خاوند ته سجده وکړي لیکن هغې نشي کولی سجده نو تاسو ما ته څنګه سجده وکړئ یعنی مطلب دا چې یو بنده بل بنده ته سجده نشي کولی اجازت نشته او که کېدې نو فرض کا نو بیا به دا خبره ما کړې وي د دې وجې نه ربعی بن عامر رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی د رستم دربار ته رستم ته وی موږ راغلو چې لنخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد موږ د دې لپاره دلته راغلي چې موږ خلق د خلقو بندګۍ نه وباسو د رب په بندګۍ کې راولو د قرآن کریم عبدنا وی اسنا د قرآن ته وګورئ د معجز کتاب ته وګورئ او تاسو د نبی علیہ السلام نه چې ته خدای جوړ کړئ نو علی عبدنا زموږ بنده دی او دته چې دا کمال ملو شعر دا د عبودیت د وجې نه لوی لوی کمالات چې انسان ته حاصلېږي دا د عبودیت د وجې نه نو علی عبدنا په بنده خپل باندې او که ښکلې معنی داسې کړو نو ډېره به ښي علی عبدنا زموږ په خاص بنده باندې چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام دی فاتو بصورت پس روړئ تاسو بصورت یو صورتو فاتو دا امر دی امر د پاره د پوره کولو نی اسی امر معنا دی چې دا کار ته وکړه پوره کوې به نو دې خو نشي پوره کولی دا خلکو دې ته الامر للتعجیز دا د عاجزه کولو دپاره امر دی نو تاسو یې کولی نشئ عاجزه شئ او د عاجزۍ اعلان او اظهار وکړئ او ووایئ چې موږ په غلطه باندې و نبی علیه السلام ټیک دی او ایمان نه وړئ دې ته الامر للتعجیز وی بصورت په یو صورت سره بصورت نکره روړه یو معمولی صورتو یو لوکی صورتو چا کم از کم 3 آیتونه دلته کې بصورت ناغی قرآن کریم دیره مختلفی مقابلې ورکړي دي یو پرې ورته ووایي چې تاسو روړئ علا د قرآن کریم په شانت یو کلام روړئ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله که انسانان او جنات راجم شي او د قرآن کریم په شانت کلام پیش کولو اړ نشي پیش کولی نالته د پورا کلام هغه تحدي او مقابله وا بیا قرآن کریم د 10 سورتونو خبره وکړه فاتو بعشر سور مثله د قرآن کریم په شان 10 سورتونه وروړي او دلته کې بسورت د یو سورت خبره کی چې کم از کم یو سورت د قرآن کریم په شان ته پیش کې اکه ار یو وی او کړو کې نړو کې چې کم از کم 3 آیتونه وي من مثله کی تفصیل لري دا ان شاء الله بیا سبا کې ریکو او کچره تاسو په شک کې د کلام نه چې موږ نازل کړی دی په بنده خپل باندې پس وروړئ تاسو یو سورت په شان د دې او راوبلئ ګواهان خپل ما سوا د الله تعالی نه کچره تاسو رښتینی بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم أو كچريتاسو في ريب فشك مما دعا كلامنا نزلنا چمونگا نازل کردے على عبدنا فبندخ فالباندي فاتوا پستا سروني بسورة يو سورة من مثله پشانددي وادعوا شهداءكم اور اوبلي مددگاران خپل
من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا پس کچری تاسو دا کار ونکړو ولن تفعلوا او تاسو به هرگز یې ونکړی شئ فاتقوا النار التي پس ځان بچ کې د اور هغه نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک دای خلق دی او کاڼي دي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. په دې دواړو آیتونو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رسالت او پای باندې د دلیل بیان دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی طرف نه برحق پیغمبر دی. په دې باندې دلیل دا قران کریم چې د الله کلام دی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت دلیل دی. قران کریم دلیل دی، حجت دی او دعوت دی. تورات شریف صرف دعوت وو د الله طرف نه د موسی علیہ السلام په جواب باندې، یعنی خلق له دعوت ورکولو. او دلیل د موسی علیہ السلام هغه دوه غټې معجزې وې، د بیضا او حمصا. انجیل شریف د الله تعالی طرف نه دعوت وو، معجزې داینه علاوه وې. قران کریم دعوت دی او حجت او دلیل دی. د الله جل شانه دا یو طریقه روانه ده چې په کومه زمانه کې کم فن په عروج باندې په ترقې باندې وي، الله تعالی دا وخت نبی ته دا غي د تور د پاره مکه شانتي معجزه ورکي. د موسی علیہ السلام په زمانه کې سحر په ترقې باندې وو. د سحر باقاعده سنټلې باقاعده مدارسو چې سحر به باقاعده خودل کېدو زده کېدو او دا غي باقاعده لیبارټري تجربه باقاعده کېدي. الله جل شانه موسی علیہ السلام ته داسې معجزات ورکړو چې دا زماني تمام سحر سره د خپل ساحران باندې فعل شو او تمامي دنیا ته درانا روز په شانتي واضح شو چې سحر څه شی او معجزه څه شی دی. ساحر چاته ویل کیږي او نبی چاته ویل کیږي. د حضرت عیسی علیہ السلام په زمانه کې طب او حکمت او په ترقې او په عروج باندې وو، باقاعده فن ګرځېدلی وو. الله جل شانه عیسی علیہ السلام ته هغه معجزې ورکړې چې د دنیوي طب او د حکمت او د معجزې منځ کې باقاعده فرق وشو. کم کار چې تمام طبيبان او حکیمان نشو کولی، هغه عیسی علیہ السلام بغیر د دوایانو نه، بغیر د ادویاتو نه او بغیر د خاص طریقې علاج نه، صرف د الله په نوم باندې باقي علاج کولو. کله چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف وروړو، دا زمانه کې شعر او شاعری، نثر او نظم دا دواړه په عروج باندې او په ترقې باندې وو. عرب بزان ته عرب وي، عرب هغه خلکو ته چې واضح بیان کولی شي، اظهار ما فی الضمیر په یو ښه انداز باندې کولی شي. او دا باقی خلق عجم دي، د خبرو چلوم نو یا ګونګیان دي. عجم ګونګي ته ویل کیږي، دیله د خبرو چل نور دي نور بسو کی. نه عرب سمامولی خلق نو چې پکم فن کې ردی کمالو. قران کریم دیتا داغي چیلنج ورکو چې کتا سم ځانتا عرب وای او دا داوا کوي چې دا قران د الله کتاب نه دی، دا نبی علیہ السلام خپل جوړ کړی دی. نو زه تاسو د قران کریم په شانتي او کلام پیش کې کټول کلام نشي پیش کولی، نو کم از کم یو سورت تو چا کم از کم 3 آیتونه وي او په شریک باندې ټول راجم شي. دانه چې هر انسان وطنی تنها ورنه مقابله خدا پکاره چې نبی علیہ السلام یوازې نه اصلي به یوازې دا مسله بکی نه، ټول په شریک باندې راجم شي سره د جناتو او سره د خدایانو د خپل الہو یوځای شي او په یوځای کم از کم یو صورت جوړ کړي. بل قران کریم دې له ټیم ورنکو چې 3 غنټې ټیم دی، یو ورځ ټیم دی، یو میاشت ټیم دی. دا چیلنج د ابد الاباد پورې
که هغه زمانې خلک یې کولی شي، که تمام دنیا راغونډه شي او که تر قیامته پورې تمام انسانان او جنات هغې د راجمع شي او دا کار دې وکړي. حضرت تعالی رحمه الله لیکلي دي، وی د فکر مقام دی چې عربو به څونه کوشش کړي دې باره کې، کم دغه به دیني اختیار کړي، وسایل به دیني اختیار کړي، څومره خلکو سره به دې ملاقات نه کړي، څومره لوی شاعرانو سره، چېرې کم از کم یو صورت خو کم از کم جوړ کړي چې نبی علیه السلام سره مقابله وکړو. حالانکه عرب هغه خلکو. طرفه ابن العبد یو نوجوان شاعر دی، 19 سال عمر دی، او یا دویم کودر چې 26 سال عمر دی. بادشاہ ول د مړې د عرب کټ کو او دای نه مخکې په خډیر شراب وسکلو. دا طرفه ابن عبد چې د عمر ابن الهند شاعر مهې د بادشاہ مهې ته تیر شو، نو بادشاہ ته در انداز خوښ نشو. بادشاہ سر آدم کې متلمس یو شاعر هم ناستو. د بادشاہانو ځان یو مزاجي، په نسه خبره خفه شي، په نسه خبره خوشحاله شي. عمر ابن الهند بادشاہ د متلمس او د طرفه ابن العبد نه خفه شو، نه دواړو ځان خط ورکو، دوی په لیکلو نه پوهېدلو او ورته ویل شي بحرین ته، او د بحرین چې کوم گورنر دی هغه د خط ورکړي، نو ما وی ستاسو باره کې د ډېر لوی تحفو تحایف او د انعاماتو ما لیکل کړي دي، هغه به درله دا تحفې تحایف درکړي. دواړه روان شو. په لاره کې یو صحرا کې تېرېدل ته کې لږه آبادي وه. دا متلمس شاعر اصل د خپل خط نه یېرېدو، چېرې دې کې زموږ باره کې څه د نقصان خبره خو نه ده. هلته یو نوجوان و، هغه جوان ته دا خط وګوره دې کې څه لیکلي دي. هغه چې خط وکتو پای کې لیکلو، وی دا متلمس شاعر چې څنګه درشي نو د لاس خپونه وتړه او سر ته نه قلم کا. هغه دا خپل خط دریاب ته وغورځو. دې طرفه ته لکه ستا باره کې هم دا خبره لیکلي، تم دا خط دې هلک له ورکړه چې ویې ګوري. هغه ته نه وی که زمونږ د دواړو د قتل خبره لیکله خو یو خط کې به یې ویلو چې دواړه قتل کا. دا تا له ځان له ولې خط درکړي، ما له ځان له ولې، ستا به د قتل خبره لیکلې، زما به ډېر لوی انعام لیکلي. خیر دې هلته ورسېدو. هغه ګورنر هغه خط لا کتلی نه و، خو د مخکې نه ورته وایي چې ما دې خط نه ما له یره راځي او معلومیږي دا چې دې کې ستا د قتل خبره ده، لهدا خط ما له مه راکوه او زه وتښته، او که تا ما له خط راکو ما کولو کو، نو بیا ما باندې د بادشاه اطاعت واجب دی. د به خامخا بیا هغه کوم چې هغه پکې لیکلي دا ورته چې هر څه لیکلي کولو کا، خط کولو کا، یکم اک مضمون لیکلو چې د لاس خپونه وتړه او سر ته نه قلم کا. هغه گورنر ورته وی چې اوس خو به عمل کومه، خو ستا اخرنی خواهش څه دی چې ستا پوره کړمه. دا ورته ما باندې سم زیات شراب وڅکوه، دومره وڅکوه چې بیا حد نور نه، او د هغې نه پس ما له د سټ دا یو رب کټ کا، بس زما نه به وینه بهیږي، زه به مړ شمه. گورنر هم دغسې وکړو، په ده باندې ښه ډېر زیات شراب وڅکولو او د هغې نه پسې ده له د سټ دا رب کټ کو. د ده نه وینې پیدا دی او قصیده شروع کړه. 104 شعرونه ده په دغه حالت کې وویل او د هغې لومبنی شعر دا دی چې لخولة اطلال ببرکة سحمدي تلوه کباک الوشم فی ظاهر الیدی. د لومبنی شعر او دې پسې 104 شعرونه. دا دومره د ټاپ قصیده وه چې کم هغه 2 قصیدې وې چې په مکه مکرمه کې هغه خانه کعبې ته ځوړندې وې، نو په هغې کې دا په 2 نمبر باندې په ټاپ قصیده را. او د ویلې په کوم حالت کې را؟ د زنکدن په حالت کې، د مرګ په حالت کې. نه عرب خو دغه شاعرانو، آیا دې شاعرانو او دې عربو به د قرآن کریم د مقابلې کوشش نه کړي؟ څومره کوشش به دې کړي، لیکن چا یو جمله او یو آیت او یا یو لکونتی صورت هغه جوړ نه کړی شو. او هغه چې چا جوړ کړي و نو هغه بلکل د خندا او د خندا نه ډک کلامونه دي. سجاه بنت الحارث دا یو ښځه وه د بنو تمیمو، دین د نبوت دعوه کړې وه، وي زم نبي یمه. وروسته بیا ایمان ناوړ او سجاه بنت الحارث ټول عمر به یې ژړل چې دا ما له څه غول خوړلي. خیر دا چې کله نبیه وه نو دین د قرآن کریم مقابله وکړه
نو دیم ویلو وی اعدوا الرکاب واستعدوا للنهاب ثم غیروا علی الرباب فلیس دونهم حجاب. خالص اسی غوی خوړلې دي، اس پکې د کار خبره نشته ده. دا ردی هغه کلام د قرآن کریم یعنی مقابله وا. ها مسیلمة الکذاب دم د نبوت دعوا کړی و او بیا دې په دا حال کې مردار شي قتل شیم دي. دم بلا آیاتونه جوړ کړو د قرآن کریم مقابله چندخان او د چندخان درو د چندخان زی تش چندخان په خپل کلام کې پیش کړی. انسان په خپلم د الفاظ نشي ویلې یو ودی خړې کړیا سي او څوک منی کېم نه نو نه ټرین کې او نسکه نسودار د کلام دی. اتی او اتی شعر او د اتی شعر اتی او وګت خړتم دی یو لکه دا کلام دی. یعنی بالکل بکواس چې ماشومان دای په اوریدو باندې خان دي. دا د قرآن کریم مقابله وا. ابن المقفع ځان یو لوی شاعر دی او د یونانی علوم حاصل کړو. دا د ایرانی علوم حاصل کړو، بیا اسلامی علوم حاصل کړو. دم شروع کې هر دماغی کولا یا قرآن کریم مقابله کوما. ناس تو په کمره کې یو آیت به جوړ کو چې بیا به راوغستو قرآن سره به وکړو نو هغه وشتو دا ما څه لیکلي دي. یا بل کاغذ به راوغستو لیکل به وکړو چې هغه قرآن کریم سره وکړو نو هغه وې دمه سو جوړ کړو. ټول شپه لګیاو او څو میاشتې دی لګیاو او یو آیت قدرې د کم از کم جوړ نکړې شو او بیا قسم وخوړ چې قسم په خدای د انسان جوړ کړی شوی کلام نه دی. نو دی عربو خو کوشش کړي دي لیکن اس قسمه دی آیت او یا صورت نه جوړ کړي. کچریه تاسو په شک کې دا کلام نه چې موږ نازل کړي په بند خپل باندې نو پسروړې تاسو یو صورت او من مثله په شان ده به صورتین پورې بیگا تفسیر شوی من مثله پشان د دې قرآن او پشان د دې کلام یا من مثله ان کائنات من مثله چې دا تاسو کوم سورۃ وروړې او کوم آیاتونه چې دا غوړي د قرآن کریم په شانتي وي دا سینه چا سره عربیم جوړ کړی اسنه یو څو الفاظ مراجمه کړی وي. د قرآن کریم په شان فصاحت او بلاغت او په خپل انداز کې حسن نظم وي او څنګه چې د قرآن کریم اعجاز دی، څنګه چې قرآن کریم کې د غیب خبرې ورکړې شوې دي، څنګه چې قرآن کریم د مخکنو قومونو واقعات بیان کړي دي او څنګه چې د قرآن کریم الفاظ په اعلی معیار باندې دي. یعنی داسې یو کلام پیش کړي، داسې یو کلام وروړي چې دا سټانډرډ د قرآن کریم د سټانډرډ په شانتي دانه چې غنځانه یو څو الفاظ راجمع کړي. داسې یو کلام من مثله په مثل د قرآن کریم چې په هر اعتبار سره د قرآن کریم برابرۍ. او بعض مفسرین حضرات وی چې لکه څنګه قرآن کریم د خو اخلاق تعلیم ورکړی دی او څنګه چې قرآن کریم د هدایت تعلیم ورکړی دی دک شانتی یو خپل کلام چې پای کې فضول بکواسات ني، د اخلاقیات تعلیم پکې، د هدایت خبرې پکې او د معاشره د سمیدو خبرې پکې او پای کې فضول خبرې نه وي. نو داسې یو کلام پیش کړي. ودعوا شهداءکم او دانه چې غني انفرادي با مقابله وکړي ټول په شریک باندې وځي شي. ودعوا او راو بلې دعوت ورکړي شهداءکم گواهان خپل ته. شهدا خپل معنی گواهان دي. شهدا جمع د شهید ده، گواه ته ویل کیږي. قرآن کریم شهداءکم وی ورنه معنا اعوانکم خپل مددگاران راوبلې او نصراءکم خپل مددگاران. شهداءکم یولی وی چونکه گواه مددگارم وی، مدد گواه حاضرم وی په موقع باندې موجودم وی. نو مطلب دا چې خپل ټول ملګری راوځي کې خپل مددگاران یوځي کې. یا شهداءکم یعنی خپل یعنی الہتکم خپل معبودان خپل ځان سره یوځي کې چې تاسو پای باندې دومره اعتماد دی هغه سره یوځي کې په شریک باندې یو کلام جوړ کې. من دون الله ما سوا الله تعالی من دون الله وی اصل چې تاسو چې الله تعالی دې مو سره یوځي شي نو الله تعالی هو تاسو سره مقابله دا درکې چیلنج درکې تاسو مقابل کې راجمه شي اور دا شانتی یو کلام پیش کې. ان کنتم صادقین
کچریه تاسو رښتینی پس کې په دې دعوا کې چې دا قرآن کریم د نبی علیہ السلام جوړ کړی شوی کلام دی یا په دې خبره کې تاسو رښتینی یې دی ویلو لو نشاء لقلنا مثل هذا کوم غواړو موږ هم دا شانتي کلام وایو لیکه په دې دعوا کې تاسو رښتینی یې نو زه دا شانتي یو کلام جوړ کې او پیش کې فإن لم تفعلوا پس کجر تاسو دا کار اونکړو دا کار هتا سو نشئ کولی او تر اوسه پورې مونکو فإن لم تفعلوا فيما مضى کتر دې ساته پورې تاسو دا کار اونکو نو آینده کې هم نشئ کولی یعنی توقع او امید مساته چې کېدی شي آینده کې مونږ د دې جوګه شو او مونږ مقابله وکړی شو څنګه چې تر اوسه پورې نه لري کړی آینده کې هم نشئ کولی ولن تفعلوا دا د مستقبل د پاره نفي کې چې په مستقبل کې دا کار نشي کولی ولن تفعلوا او هرگز به تاسو نکړی شي او تر قیامت پورې نشي کولی ولن تفعلوا ان لن تطيقوا ذلك تاسو ردی طاقت نه لري چې تاسو د قران کریم مقابله وکړئ ولن تفعلوا دا جمله معترضه ده فإن لم تفعلوا سردا فتقوا النار التي لګي کچې تاسو دا کار نکو نو بیا ایمان نوړې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کې ځکه چې سوزر پاتې نشو تاسو په خپل خبره کې دروغجن شوي نو بیا سوزر پاتې نه لري څه شک او شبهه پاتې نشو نو بیا تقاضا ده چې ایمان نوړې فتقوا النار التي پس تاسو ځان بچ کې د اور اغنا وقودها الناس والحجاره فتقوا النار ځان بچ کې د اور نه ځان بچ کولو پس سر کیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تصدیق سره به تصدیق النبی و طاعت الله د الله اطاعت کې ایمان نوړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق کې په دې دوه خبرو سره به تاسو ر جهنم د اور نه بچي ان التي وقودها الناس والحجاره ودا کم اور دی دا اور نه خبر یې وقودها الناس والحجاره خشاک د هغه خلق ته والحجارت او کانی دی دا عربی او ناشنا کمال دی وقود او وقود دوړو کې فرق دی وقود اور بلولو ته ویل کېږي او وقود چې په کوم سیز باندې اور بلیږي یعنی خشاکو دلته کې وقود د خشاکو او وقود اور بلولو ته ویل کېږي نو خشاک د هغه خلق ته والحجارت او کانی الناس نه مراد چې ځواني جهنم واجب شو مشرکان کافران منافقانو والحجارت او کانی او پای کې بلیږي د کانو نه مراد د دې هغه بوتان دي چې چا داغي بندگی کړی دا بوتان به سره یو ځای ستدي او دا د انتهایی افسوس لپاره چې دی خپل معبودان وی چې هم سره غد ستدي نو الکه دې خو په دې باندې اعتماد چې دی موږ خلاصي الکه هغه سره مستدي نه سبا خلاص شي او یاد حجارن مرادو کبریت ته غندکو سلفر دا حجاره یو خاص هغه معدنیات غندکو چې سلفر وته ویل کېږي او پښتو کې وته موږ ګوګل وایو نو دا یو خاص قسم کانه جهنم کې بادام پروتي تدې تاثیر داري چې یو خدا بدبودار دی دیم دا چې اور ډیر زر اخلي او دریم دا چې لوګي ډیر زیات کی او سلورم دا چې بدن پر ډیر زیات انخلي نو ډیر تیز هم دی بدبودار هم دی دا کانی په جهنم کې پراته دي چې لوګي ډیر زیات شي او بدن پر ډیر زر انخلي او ډیر تیزي او ډیر زر اخلي مطلب چې اور کې وسونه شدت کوي اعدت للکافرین تیار کړی شوی د پاره د کافرانو دا جهنم غوړي د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی د دې مطلب دا نه چې کني د کافرانو نه علاوه سو جهنم ته نزي مطلب دا دی چې د دوام او اصل تیار کړی شوی د پاره د کافرانو دی کافرانو پکې دایمي تور باندې وي او که مؤمنان مسلمانان د خپل ګناهونو د لاسه جهنم ته لاړو او دی توبه نه وایسته نو جهنم ته لاړو خو د ابد الاباد د پارنا عارضی تور باندې بل دا چې کافرانو مشرکان به د عذاب د پر جهنم تزي او مؤمنان مسلمانان
دی به د پاکۍ دپاره صفایۍ دپاره به جهنم ته ځي یعنې تطهرا و تلطفا روح المعانی لیکلی دی چې دی به جهنم ته ځي خو دپاره دی چې پاک شي صفا شي نو چې پاک او صفا شي بیا به جنت ته راځي به اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو آیت نه دا معلومه شوه چې جهنم موجود دی دا نه چې کنه جهنم دا پیدا شوی نه دی یو فرقه تیره شوې ده معتزله هغه جهنم لا دې وخت کې نشته پیدا کېږي به بیا وروستو چې کله قیامت قایم شي بیا به جهنم پیدا شي او جنت او دې وخت کې نشته دی او مولانا حکیم عبدالحی الحسنی دا د سید ابوالحسن علی ندوی صاحب وارث صاحب دی دا کتاب دی نزهة الخواطر اته جلد کې هغه د سر سید احمد خان بارکی لیکلی دی چې هغه چې جنت او جهنم نشته داسې خیالي خبرې دي دا کتاب کې نزهة الخواطر کې هغه چون کتاب ګڼ هم عصر دی هغه د سر سید احمد خان بارکی لیکي چې هغه جنت اسې د راحت نوم دی بدن باندې چې راحت راوي به دا جنت دی او تکلیف چې راوي به فدا جهنم دی او جنت او جهنم په خارج کې څه نشته دی سرسید احمد خان نورم یو ښه انسانو مسلمانانو کې بیداری پیدا کړې ده جدید تعلیم طرف ته لیکن ماضی مذهبي خبرې ډېر ګمراه کن وي دا مخکې چې کوم آیت تیر شو فاتو بصورة من مثله د دې آیت باره کې هغه وایي چې دینه مراد اعجاز او فصاحت او بلاغت نه دی بس وی د هدایت یو کتاب راوړی څنګه چې قرآن کریم د هدایت کتاب دی دغه شانته یو کتاب د هدایت راوړی فرشتي مغه نه منلې بیا کله خبر نه مانی د معراج واقعا مغه نه منله دا څنګه کې دي چې نبی عليه الصلاه والسلام جسمانی طور باندې د مکه مکرمه نه د بیت المقدس ته دی د برخیږي نو بعضی خبره دا ډېرې هغه بالکل نامناسبه دي مولانا لیکلي دي چې قلیل العلم کثیر العقل عقل من ډېر زیات او کم عقل او علم سره بالکل نو ان ډېر کم علم والو او دادونه د ګیره چې پرېخه وا مولانا لیکلي دي چې رده پدې ماره سره دې وه راز وړاندو په دې ګیره سره خپل وه چې کوم نه پټوله بهر حال ارنګ انسان چې په دې کې هغه وی چې دا جنت او جهنم د فل حال شته نه د لا پیدا شوی نه دي داسې یو خیالي خبر دي لیکن قرآن کریم بار وایي چې جنت او جهنم شته چې کله نبی علیہ السلام صلات کسوف کو نو نبی علیہ السلام د صلات کسوف دوران کې نور تندر نسلو نبی علیہ السلام ډیر پریشان او ډیر تیزه حالت کې خلک راجمع کو او منځ کو بخاری شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام فرمایي جهنم دون را نږدې شو ماته چې ما وایي چې یا اے رب زه په دې امت کې لا موجود ما جهنم دا نږدې بیا راغی بما جهنم انتهایی نږدې ولیدو دا روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام د شاتم شو په مانزه دوران کې شاته شو او صحابه بیا تاسو کو چې تاسو مانزه کې ویاري دا شاته شوي نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره دا یشوا چې جهنم ګرځي را تراوي او بیا په دغه مانزه کې نبی علیہ السلام محکم شو د خپل زینا نه دای بارک یو چې ما جنت مولیدو مې چې ور مخ وړاندې کېږم یو غونچک تن رالم دا انګورو په کمره غستینو تاسو بلیدلې مو تاسو به خورمو جنت او جهنم موجود دي دا نه چې دا به پیدا کیږي بابا کی عقل نه مانی ډېر خبرې عقل نه مانی لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر ورکړي بسارشتنی دي تیار کړی شعر د پاره د کافرانو او کچریه تاسو په شک کې دا کلام نه چې موږ نازل کړي په بنده خپل باندې پس وروړې تاسو یو صورت پشان ددي او راو باندې مددګاران خپل ما سوا د الله تعالی نه کچریه تاسو رښتینی پس کچری تاسو دا کار نکړو او هرگز تاسو نشئ کولی ځان بچ کې د اور اغنا چې خشاک دای خلق دی او کانی دي تیار کړی شعر د پاره د کافرانو